هذا کوم چې دولس کاله مخکې دا کمزوري شو د حرم شریف دې آیت کریمو کې الله رب العزت دا نقشه راوستې ده چې فلما بلغ معه السعي هر کله چې اسماعیل علیه السلام د دومره عمر شو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه تللی شو ګرځېدلی شو سعی کولی شو علماء کرامو لیکلي دي چې دغه وخت د اسماعیل علیه السلام عمر 12 کاله کله چې اسماعیل علیه السلام د 12 کاله شو ابراهیم علیه السلام ته حکم شو د خوب په ذریعې سره چې خپل زوی ذبح اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام یو شپه ته خوب راغی په اتمه ذوالحجه باندې کومې ته چې یو ټینګر ویلې دي ابراهیم علیه السلام یې چې زه خپل زوی ذبح د یوم عرفې په ورځو ته بیا هماغه خوب راغی د یوم النحر کومې چې د قربانۍ ورځ ده په دې ورځ ته بیا دا حکم راغی ابراهیم علیه السلام لاړ خپل زوی چې دا ټوله مکالمه قرآن کریم دا نقشه راوستې ده فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك خپل زوی ته وایي چې یا زما بچوڼیه إني أرى في المنام أني أذبحک زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبح کړم علماء کرام لیکلي دي چې دلته ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته کله دا وایي چې إني أرى في المنام أني أذبحک فانظر ماذا ترى ستا څه خیال په دې کې علماء کرام لیکلي چې خلیل الله دې وخت را تپوس ځکه وکړو د خپل زوی نه که چېرته دې په رضامندۍ باندې نو ما ته به د ده په علاقه کې اسانتیا شي او که چېرته د ده رضامندګي نه وي نو بیا به وځو په یو قانون باندې ابراهیم علیه السلام دا خپله ذبیحه پرېښوسته نه خو دا د رایې او د اظهار تپوس یې دي چې وکړو نو دی د دې دپاره کوو چې ما ته اسانتیا شي نو کله چې اسماعیل علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام دا حکم بیان کړو په جواب کې یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین چې تا ته پلار چې تا ته څه حکم شوی دی هغه ته وکړه او ان شاء الله د الله په حکم باندې به زه صبر دا ټوله مکالمه شوله او د بنا مقام د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام نوم او هلته د نهر او د قربانۍ بیعت کله چې دوی فلما اسلم وتله للجبین قرآن کریم وایي کله چې دوی یو بل سره مکالمه وکړه او رضامندي اظهار یې وکړو نو وتله للجبین اسماعیل علیه السلام یې پړ مخې جبین ویلی کېږي تندي ته د تندي په مخ یې ځمکې ته څملو په دغه وخت کې چې ابراهیم علیه السلام کومه ذبیحه کوله نو الله رب العزت یې دا حکم شي بس اکثر چې ستا خپل خوب او خپل لیدلی خوب ته رښتونکی ثابت کړو انا کذلک نجزی المحسنین الله رب العزت اعلان وکړو چې موږ د دوی قرباني کوو او قرآن کریم کې باندې الله فرمایي لن ینال الله ولا دماؤهم ولكن يناله التقوى چې الله رب العزت ستاسو د قربانونو د دې علامو نه د عیني رسي نه د غوښې رسي ولكن يناله التقوى صرف د زړه تقوی د زړه یاد چې هغه ذبیحه او هغه علاقه انسان د زړه د یادې وکړي نو الله رب العزت په دې آیت کریمو نه او د ابراهیم علیه السلام د دې واقعې نه ډېر حکمونه او ډېرې فیصلې روځي یو خبره دا چې یاد وساتئ چې نبي په خوب کې غیر نبي په خوب کې به د نبي خوب دا یو قسم وحي ده او د غیر نبي خوب دا هېڅ حیثیت نه لري او نه داسې دلیل دی که یو غیر نبي یو غیر سړی عام سړی خوب ویني او په خوب کې هغه ته داسې څه حکم وشي نو دا دلیل نه په هغې باندې خو که چېرته نبي خوب ویني نو د نبي خوب دا د وحي درجه ده علماو لیکلي دي که چېرته ابراهیم علیه السلام ته د خوب په ذریعې سره دا نه ویلی شوي چې د زوی ذبح کړه او دلته صراحتا د وحي په ذریعې ویلی شوي چې زوی ذبح کړه بغیر د خوبه نو بیا په یقیني طور باندې اسماعیل علیه السلام ذبح کړو که چېرته حکم شوی وی د وحي په ذریعې سره نو هغه بیا عقل حکم ته بیا او بیا د هغه حکم په طور باندې نه هماغسې ذبیحې والله رب العزت د وحي په ذریعې سره ابراهیم علیه السلام
والسلام پر د خوب تعبیر رښتونی ثابت چې اسماعیل علیه السلام قربانۍ ته پیش دي او منظور الله ته نه ځکه چې د دې اسماعیل علیه السلام په نسل کې وجه کائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي د اسماعیل علیه السلام په نسل کې چې کوم یو نبی راغلی دی هغه د حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې آیت کریمو کې په دې واقعه کې سوچ کړئ چې دې کې یو اهمه مسله دا ثابتېږي چې دا مکالمه او دا گفتگو دا مابین د یو زوی او د یو پلار په منځ کې چې یو پلار ته حکم وشو د الله رب العزت د طرف نه هغه دوی ته حکم بیانوي د الله په حکم باندې عمل نو دا مکالمه د پلار او د زوی په منځ کې نو علماء کرام لیکلي دي چې د والدینو په خپلو بچو باندې حقوق شته همدارنګه د بچو په والدینو باندې حقوق قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله فرمایي چې دا فیصله الله کړی د چې عبادت پسې وکړل عبادت د الله نه ما سوا د بچا نشي کا عبادت قولی دی کا عبادت بدنی دی او کا عبادت مالی دی دا ټول عبادتونه دا صرف الله التحیات لله والصلوات والطیبات که عبادت مالی دی لکه زکات صدقه فطرانه که عبادت بدنی دی لکه منځ شنور عبادتونه او که عبادت قولی دی کوم چې انسان په ژبه باندې ادا کوي دا ټول کبریاګان دا ټول عبادتونه دا ادا کوي دا الله رب العزت فیصله کړی چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين د خپل حق نه بس الله رب العزت چې په عبادت کې او په مخلوقاتو کې د چا د حق ذکر کړی دی هغه نه وبالوالدين چې د خپل والدینو سره احسان نیک سلوک حدیث پاک کې راځي او صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته روایت وکړو چې یا رسول الله ز احسان نیکی خیګړه چا سو نبی صلی الله علیه وسلم نو فرمایي امه د خپل مور سره نیکی او خیګړه کوو احسان بیا صحابي رضی الله عنهم ته چې د دین علاوه بیا د چا څه دیګو نبی صلی الله علیه وسلم پر امه د خپل مور سره نیکی او احسان بیا صحابي رضی الله عنهم نو چې یا رسول الله دا غینا پس چا سو فضريب النبي عليه السلام جو فرمایي چې امه خپل مور سره دي وسلورم د چې بیا صحابي رضی الله عنهم نبی عليه السلام بیا د خپل نو الله رب العزت د مور او د پلار حقوق ذکر کړی دي او بیا د مور حقوق د پلار د حقوق نصیب وایي حدیث پاک کې راځي ان الجنه تحت اقدام الامهات ان الجنه تحت اقدام الامهات جنت دا د میانو د خپل لاندې د میانو د خپل لاندې د جنت نه مراد دا دی چې د میانو په خدمت کې دا وی څه په ګړه کې په احسان کې په بدله کې دا د جنت ملي او اسحاق رحم الله فرمایي چې کله ما دا حدیث پاک اور دی او لوی بزرگ کې شوی چې ان الجنه تحت اقدام الامهات وما اربع قسم د مور د خدمت کو خپل نه جوړ کولې یو ورځ ما سوچ کو چې مور مې کله وکړ سوچ نو کو چې د دې حدیث پاک په ظاهري الفاظو باندې زړه عمل کوو چې جنت تحت اقدام چې جنت درمیان کو د خپل نه لاندې او اسحاق الله فرمایي چې ما خپل ګیر راوځه او دا مې د مور په قدمونو باندې موږ له لاندې نه وي هغه په باندې چې کوم ګرد او غبار وي په کې سره او فرمایي چې کله د سار بیا درس ته لاړم یو شاګرد د لاس ونیولم چې استاد بیګامې په خوب کې لیدلې وي او دا د سرسبز او شنه باغونه ګلې ګلزارې ته هوا تاسو په کې ګرځېدې او په دې ګیره کې د ملغلرې وي مکیانې وي قسمه قسم غوي او پړکېدل او اسحاق رحم الله دغه وخت کې خپل هغه بیان کو خدمت چې دیګا شو ما دا سوچ کو د حدیث په ظاهر او الفاظو نه عمل وکړو او ما دا سوچ کو چې د دې حدیث په ظاهر او الفاظو عمل کوم چې ما د څه سره ملایي
نو دا هم دغه د کم سرسب باغونه چې تا لیدلي دي دا د نبي علیه السلام د ارشاد مطابق چې ان الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت ته باندې رسول لاندې قدمونو د لاندې دي نو دا د دې مراد امام بخاري رحمه الله په بخاري شریف کې یو حدیث پاک ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي مفهوما چې په بني اسرائیل کې یو درې ځوانان یو درې کسان هغه درې کسان روانو ماښامه ماخوستنې ټیم په یو صحرا باندې تېرېدل یو غریزه علاقه باندې تېرېدل نو په هغوی باندې باران شو او باران دومره تېز شو چې دوی دا سوچ وکړو چې د دې باران نه څه وخت دپاره سیټ ته شو ځان چېرته سیټ ته چې باران وکړي بیا به تور تم نو حدیث پاک کې راځي چې دوی د غر کې یو سورې و یو غار و په هغې کې دوی پناه واخیسته او هغه غار ته ورته ننه شو درې واړه په هغه غار کې وو په دې کې باران و نو د غر نه کاڼي راغړېدل شروع سون چې لینډ سلایډینګ دي نو په هغه راښوېدو ښوېدو کې د غر نه یو غټه تیږه راوښوېده او د دې غار په دې مخه کې پرېوته کومه چې سمسمه و کوم سورې وه هغه سورې مکمل بند دوی درې واړه دننه ګیر شو خپل منځ کې دا سوچ کوي چې موږ خو په ژوندینې قبر کې بس ګیر شو او چې مرګ دی نو نن دی ځکه چې د دې نه د وتو هېڅ ذریعه نشته هغه کم تیږه او هغه کم کاڼی چې د سمسمې مخې ته راپرېوتو د غار مخې ته راپرېوتو نو هغه په سوونو خلکو هم نشو خوښ کولی دونه دروند او زورور کاڼي امام بخاري رحمه الله د نبي علیه السلام په دې حدیث پاک کې فرمایي چې دې درې واړو کله چې د هر څه ناجزه شو کېناستل دوی مشوره وکړله چې الله رب العزت ته د انسان نیک هغه نیک عملونه کوم چې د الله د رضا لپاره شوي هغه ډېر خوښ راځئ چې الله رب العزت ته خپل نیک عملونه پیش کړو الله ته سوال وکړو چې الله که په دې نیک عملونو کې ستا لږه شان رضایي نو موږ د دې غار ومومو نو یو کس په بیا وکړو چې ما ته خپل یو نیک عمل یاد دی زه الله ته پیش کوم که چېرته هغه د الله د رضا لپاره نو الله به موږ د دې ځي نو نبي علیه السلام فرمایي چې هغه یو کس خپله وینا داسې پیش کړه چې ما سره یو ورځ یو مزدور په پټي کې مزدوري وکړه او مثال په طور په مزدورۍ کې مو دا خبره تېر شوې وه چې زه به تا له 3 کیلو وریجې درکړم لکه څنګه چې ګاڼې کې خلک ګوړه ورکوي دغسې اوس هغه دا خبره کړې وه چې زه به تا له 3 کیلو وریجې درکوم ما څه دیوی وه کله چې دیاړي ختمه شوه نو دا کس وایي چې هغه مزدور د پټي نه تللی و زه چې لاړم نو مزدور نو مزدوري ما ته پاتې شوه ډېرو پسې وګرځېدم سړی مې پېژاندل نه ما د هغه 3 کیلو وریجې راواخېستل او کله چې مې کرونده کوله د شولو نو د هغه وریجې مې منالې د هغې نه بیا کال پس نورې جوړې شوې هغه نورې مې منالې کړلې خپل پټی به مې خپله کرونده به مې کوله تر دې چې د هغه د هغه 3 کیلو وریجو نه ما هغه نه بیا څه ګډې واخېستې بیزې مې واخېستې غواګانې مې واخېستې اوښان مې واخېستل یو لویه رمه جوړه شوه او د هغه د دې خدمت په کبله دا کس فرمایي چې د هغه د دې مال د حفاظت د کبله زما په مال کې الله رب العزت د دې نه دوګنا برکت واچوي څه وخت پس څه موده پس چې په دې کې ګډې بیزې غواګانې اوښان یوه رمه جوړه شوې وه یو سړی راغی او ما ته کېناستو چې دی که زه دې وپېژاندم د دې حدیث د الفاظو زه په خپلو الفاظو کې ترجمه کوم مفهومي ده چې زه دې وپېژاندم نو ما ورته وویل چې نه ځکه چې ډېر وخت تېر شوی و نو ما دې وویل چې زه هغه کس یم چې تا ته مې دیاړي کړې وه تا ته زما څه حق پاتې دی اوس زه مجبور یم ما له هغه خپله دیاړي راکړه وایي ما ورته ویل چې د دې دیوال نه سر واړوه او د دیوال نه اخوا چې دا څومره ګډې بیزې او رمه ده دا ټوله ستا ده وایي هغه ورته ویل چې خندا راپسې مه کوه مجبور یم او هغه خپله دیاړي راکړه چې زه ورته جنت دا مو ستا به دیاړي ده خو دغه دیاړي ته چې هر څه ماکړي دي او نه مې ستا دپاره کړي صرف د الله لپاره هغه کس وایي هغه ټوله رمه بوتله نو دغه کس بیا الله رب العزت ته وایي چې یا الله که چېرته دا عمل ما ستا د رضا لپاره کړي او په دې کې ستا لږه شان رضامندي نو دا کاڼې لږ شان اوچت کړه چې مونږ ته پرې کم از کم هوا راځي مونږ ته پرې اکسیجن ورسي نو الله رب العزت دا کاڼې لږ اوچت امام بخاري رحمه الله چې په بخاري شریف کې کوم حدیثونه راوړي نو هغه صحیح حدیثونه
د بخاري شریف باره کې راځي اصح الکتب بعد کتاب الله، د قرآن کریم نه پس د حدیث په کتابونو کې صحیح ترین کتاب د بخاري شریف. امام بخاري رحمه الله چې په بخاري شریف کې دا حدیث راوړی دا صحیح حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کان له کوچه شوفي ته عوام وایي. دویم کس خپل واقعیا پیش کړل، هغه ته خپل خبر را یاد چې ما یو عمل کړی ګدا الله ته خوښي د الله د رضا لپاره نه الله موږ له صدا راځي. هغه دا ورته په حدیث پاک کې راځي چې دغه یو مجبور زنانه ما د ځان وغوښتو، هغې د ځان د راکولو په بدله کې زما نه څه رقم وغوښتو. حدیث پاک کې راځي چې هغه رقم ما هغې ته پېښ کړو، خو د ځان د راکولو په وخت کې زه د الله نوم یې ته مراقبه شوم. نو الله رب العزت ته فرمایي یا الله که دغه عمل زما ستا خوښ شي او زه ستا د یارې او ستا د رضا د وجې نه دغه ځای نه تللی ما نو یا الله دا کاڼي دې وچت. نو حدیث پاک کې راځي چې هغه کاڼه نور هم اوچت شو، د دوی د وتو لار پکې. دریم کس وی چې ما یو عمل کړی دی که چېرته دغه الله رب العزت ته خوښ شوي او ما د الله د رضا لپاره کړي نو الله به مومېږي. چې ما به ګډې بېدې سره ولي او کله چې به ماښام کور ته رالم نو زمونږ ټوله ګزاره او رحم صرف په دغه پویو او ماسکو په دې څیزونو باندې. نو چې زه کله کور ته به زه رالم نو ما به ګډې بېدې راولوشلي او ضعیفه مور او پلار مې ول به مې هغوی له ورته بیا به مړه شول. یو شپه زه ناوخته رالم، ماخوستن هم تېر شوي وو، ناوخته ټیم رالم چې کله رالم نو مور پلار مې وده. نو زه چې رالم او ګډې مې راولوشلې نو زه د دې مور پلار سر ته سره د پویو د جامه ودرېدم، ولاړم ما تر دې چې څه وخت پس د شپې په سفیر کې د دې مور پلار سترګې مې کلاو شو. ما ته ویل چې بچې څه کېدل؟ نو ما ورته ویل چې دغسې ولاړ یم د ماښام ماخوستن نه تاسو وده وئ، خو ما ویل چې کله تاسو راپاڅئ نو دا پۍ به زه تاسو ته درکړم او ستاسو نه بس دی بیا به شروع. نو دغه عمل چې کله د الله رب العزت ته پېښ کړو چې یا الله که د دې والدینو په خدمت دا عمل چې ما کوم کړی که دا چېرته ستاسو خوښ شوي نو موږ د دې ځای نه نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه کاڼی مکمل پرېوت او بېر وو. نو دا د والدینو خدمت کومه واقع چې